څلور اشیاء داسې دي چې دا د تمامو پیغمبرانو طریقه ده، د تمامو پیغمبرانو سنت دي. ګوره بعضې اشیاء بعضې طریقې داسې دي چې هغه صرف د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د هغوی طریقه ده. بعضې اشیاء څلور اشیاء داسې دي چې در تمامو پیغمبرانو سنت مبارک دي، سنت د هغوی طریقه وه. یو حیا په تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام کې موجوده وه. حضرت آدم علیه السلام نه راواله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې کم پیغمبران تیر شوي دي په ټولو کې حیا موجوده وه. ټول حیاناک خلک وو، ټول حیاناک انسانان چې الله رب العزت ته محبوب ترین خلک هغه حیادارونو. یو عمل حیا وه. حیا دومره یو عظیم شی دی چې دا تمامو پیغمبرانو هغه انسانان هغه خلک چې الله رب العزت په دې تمامو انسانانو کې دا غوره کړي دي، د سلیکټ کړي دي د دې لپاره چې دا کنفرم جنتیان دي، لوی خلک ته عظیم انسانان دي. نو یو د دغه عظیم انسانانو یو طریقه، یو سنت، یو عمل لا حیا وه چې دا په تمامو پیغمبرانو کې موجوده وه. دویم عمل په تمامو پیغمبرانو کې چې دویم عمل موجود و، دویم عمل به کاو هغه خوشبو به لګوله. خوشبو لګول دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت طریقه ده. په دې باندې الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي چې کله ته الله رب العزت ته ودرېږې، ځان دې تیار کړې، خوشبو م ولګې، بالکل ځان جوړ کې او خوشبو به دې کې ولګې، الله رب العزت ته ودرېږې، الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي. ځکه دا طریقه تمامو پیغمبرانو له الله رب العزت ورکړې ده او تمامو پیغمبرانو دا عمل کړی دی، خوشبو یې لګولې ده. نو خوشبو لګول دا تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت طریقه ده. دریم تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام مسواک کاوه. مسواک در تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت دی. نو مسواک کول دې کې ډېرې عظیمې پیدې دي، خو د ټولو نه عظیمه او لوی پیدې دا ده چې کله ته مرې الله رب العزت په ته کلمه نصیب کړي، کلمه د شهادت په تا ته الله رب العزت نصیب کړي. دا د ټولو نه عظیمه پیدا کې دا ده. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مسواک یو لرګی دی، یو ډکی دی چې دا خولې له صفا کوونکی دی، مطهرة للفم و مرضوة للرب. الله رب العزت دغه ډکی دغه لرګی دا خونم پاکوي او الله رب العزت هم پې خوشحالیږي. دا داسې یو عمل دی مسواک. نو دا تمام پیغمبرانو سنت و. دریم څلورم نکاح کول دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت دی. نو گویا څلور اشیاء در تمامو پیغمبرانو سنت دی. یو حیا وه، دویم خوشبو لګول، دریم مسواک کول او څلورم نکاح کول. دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام طریقه وه. نو دا طریقې په ځان کې راولئ، مسواک هم کوئ، حیا هم په ځان کې پیدا کوئ. دا څومره چې ګناهونه کېږي، څومره چې ګناهونه کېږي، بې حیایي بنیاد دی. هرې ګناه دا بنیاد بې حیایي ده چې کله انسان بې حیا شي نو بیا هر قسم ګناه کوي، بیا د الله رب العزت نه شرمېږي، بیا انسان باندې هم پروا نه وي، بیا په الله رب العزت یې پروا نه وي، ګناه باندې ډاډه ورځي. نو حیا دا په ځان کې پیدا کوي. دغرنګې مسواک هم کوئ، خوشبو هم لګوئ او نکاح هم وکړئ. دا د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام طریقه ده.